نن ورځ د هیواد په تر ټولو لوړه او هسکه پایه باندې د سپین محمدي بیرغ رپولو شانداره مراسم ترسره شول. یادو مراسمو ته د اسلامي امارت د ریاست الوزرا د مرستیال په شمول ګڼ شمېر لوړپوړي چارواکي او عام ولسي خلک راغلي وو. هیره دې نه وي چې دا بیرغ د هیواد په سطحه تر ټولو لوی بیرغ دی چې طول یې 40 متره او عرض یې 26 متره دی، چې د هیواد په تر ټولو لوړه پایه د پلازمینې کابل په زړه وزیر محمد اکبر خان تپه باندې د تکبیرونو په زمزمو او احساساتو ورپول شو. سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپه، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپه. ستا سپینو وزرونو کې موږ ښکلې هیلې نغښتې دي، ستا په رپېدو کې مو سپېڅلې هیلې نغښتې دي، ستا په رپېدو کې مو سپېڅلې هیلې نغښتې دي. کړي درته ډېرې مو سلګۍ بیرغ ورپه، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپه. کړي درته ډېرې مو سلګۍ بیرغ ورپه، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپه، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپه. زار مو کړی له تا تنکۍ ځوانۍ بیرغ ورپه، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپه، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپه. ته زموږ ارمان د لا اله الا الله بیرغ، دنګ به اوسې ته د محمد رسول الله بیرغ، دنګ به اوسې ته د محمد رسول الله بیرغ. ولړزوه بیا کفري نړۍ بیرغ ورپه، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپه. ولړزوه بیا کفري نړۍ بیرغ ورپه، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپه، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپه. زار مو کړی له تا تنکۍ ځوانۍ بیرغ ورپه، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپه، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپه. وسپینا بیرغ ته ارمان د شهیدانو یې، ته د ژوند وروستی هیله د ښکلو فدایانو یې، ته د ژوند وروستی هیله د ښکلو فدایانو یې. راشه ای د پاکي آزادۍ بیرغ ورپه، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ. یاد مراسم د شیخ نور محمد ثاقب صاحب په اختتامي دعا پای ته ورسېدل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا المسلمين، اللهم انصرنا وانصر بنا المسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان.